بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تا حین بعثه الى اليمن پکم وقت کی چلے گئے یمن تا انک ستأتی قوما من اہل الكتاب وتیو فرمائل تب ورزی و قوم تا دا اہل کتابنا فاذا جئتهم کلچت اغیت ورشی فادعوهم الى ان ناغیت دعوت ورک دا دی خبر طرف تا یشهدو ان لا الہ الا اللہ چا اغی گوی ورکی دا دی چا دا اللہ پاک نا علاوہ بل معبود نشتا وان محمد رسول اللہ او بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک رسول لی فانہم اطاعوا لک بذالک کچرت اغی پا دی خبر کستا امن فاخبرهم نبیا والا خبر ورک ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات چی بیشک اللہ پاک فرض کری دی پا اغی باندی 5 منزون فی کل یوم و لیلت فہرش پا اور وز کی فإنہم اطاعوا لک بذالک کہ اغیستا پدی خبر کے امنل فأخبرهم نبیاوت خبر ورک ان اللہ قد فرض علیہم صدقتا جے بیشک اللہ پاک پدی باندے فرض کری دی زکاة توخذ من اعنیائهم چی دید مالدارانو نب اغستلی شی فترد علی فقرائهم او واپس کولی بشی دی فقیرانو تا فإنهم اطاعوا لک بذالک کچرت اغیب دی خبرکمستا امنل فإیاک وکرائم اموالهم نپستو زانو ساتا دا اغیدا عمدہ مالوننا یعنی دا اغین پا زکاة کی چکم مال وصولے نو اغا درمیان مال وصولوا عمدہ مال دا اغین پا زکاة کی موصولوا واتق دعوت المظلوم او دا مظلوم دا خیرو او بددعان او یریگا فإنه لیس بینه و بین اللہ حجاب بیشکا نوی دا دو او دا اللہ پاک پمینس کی پردہ یعنی دا بددعا او خیری دا مظلوم دا قبلیگی رواہ البخاری و مسلم دا حدیث مبارک امام بخاری او امام مسلم نقل کردی پدی حدیث مبارک کی دا ذکر دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا یمن طرف تا لے گلیو یعنی دا یمن حاکم او گورنر جوڑ کرو دا امام بخاری رحمہ اللہ او دا بعض نور علماء پنیز باندی دا 10 ہجرے واقعہ دا او دا اکثر علماء سیر او دا محدثین پنیز باندی دا 9 ہجرے واقعہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رخصتو نو اہل یمن تا دا اسلام دا دعوت ورکول متعلق بعض ہدایات وتا بیان فرمائلی بعض خلق پدی حدیث کی دا اشکال کی تھی پدی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دا منز و دا زکاة ذکر فرمائلی دی حالانکہ پا آغا وقت کی خروجہ او حج دا ہم فرض ہو یعنی پا 9 ہجرے کی یا پا 10 ہجرے کی پدی کی شارحین و مختلف توجیحات او جوابون بیان کری دی دا دی اشکال باغی کی دا طولنا مناسب توجیح او جواب غدا دی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تا چکم
هدایات ورکړو نو د هغه مقصد دانو چې د اسلام تمام احکام و بیانول، بلکې مقصد دا حضور صلی الله علیه وسلم داو چې د دین داعی او د دین معلم لپاره دی چې د دعوت او د تعلیم په سلسله کې د ترتیب او د تدریج لار اختیار کی، یعنی په مزه مزه باندې او په لګه لګه باندې د دین تعلیم او دعوت چې دینو دا ورسي. مناسب دا چې په یو ځل باندې تمام اسلامی احکام او مطالبات او د شریعت تمام اوامر او نواهی د خلقو ته مخته کې نګدي. ځکه په دې صورت کې بیا عقیده پر اسلام منل دا مشکل شي، بلکې د ټولو نړومبي توحید او رسالت دا پیش کړی شي. کله چې دا اومني نو بیا ورته دا ویلی شي چې الله پاک چې زمونږه او تاسو واحد رب او لا شریک مالک او مولا دی، هغه په مونږ باندې 5 وخت منځونه فرض کړی دي. نو چې کله دا خبره اومني نو بیا ورته ویلی شي چې زمونږ په مالونو کې زکات فرض کړی دي او دا به د قوم نه مالدارو خلقو نه اخیستلی شي او د قوم غریبو خلقو ته به حواله کولی شي او په هغې به تقسیمولی شي. بهر حال حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته چې حضور صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښودلې وه، نو د حضور صلی الله علیه وسلم مقصد هغه داو چې په دعوت او تعلیم کې د ترتیب او د تدریج حکیمانه اصول دا مخه ته کېږده او باقی د اسلام ضروری احکام او ارکان حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته معلوم. په دې وجه د ټولو احکامو د بیانولو ضرورت نو. او بل خبر دادا چې د اسلام په ارکانو فرایضو کې منځ او زکات د ټولو نه اهم دي او قران پاک کې په دې باندې ډېر زیات زور ورکړی شوی دی. او دا غي وجه دا هم کې دي چې کوم انسان دا ادا کوي منځ او زکات، نو داغه لپاره باقی ارکان او فرایض ادا کول اسانی او دا تجربه او مشاهده هم ده. بل دا چې د انسانی نفس په طبیعت کې دې دو سيزونو ته ډېر خاص دخل دی. په دې وجه په کتاب الله کې او په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په اکثر مقاماتو کې هم د منځ او د زکات تذکرہ کیږي. لکه سوره بینه کې دی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دلته د منځ او د زکات ذکر شوی دی. همدغه شان سوره توبه کې دی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. او د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث دی چې امرت ان اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نو پدې آیات او احادیث کې د ارکان اسلام نه صرف د منځ او د زکات ذکر دا شوی دی، په دې وجه چې دا
ډیر اهم ارکان او ډیر اهم فرایض دي. بل په دې حدیث مبارک کې یو نصیحت دی چې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته کړی دی چې کله د زکات د وصولولو وخت راشي نو داسې مکه چې د خلقو په پیداوار غله کې او دغه شان په سارو کې بهترین او عمده هغه ته په زکات کې وصول کی، بلکې څنګه مال چې وینو د هغه اوسط او درمیانه دا په زکات کې وصولې. او د ټولو نه اخیری چې کوم نصیحت وته کړی دی نو هغه دا دی چې د مظلوم د بد دعا نه یریږه او ځان ساته. د دې مطلب دا دی چې ته د یو علاقې حاکم جوړ شوې او التبته حکومت کې مشري وکې، نو خیال کوه بچا باندې ظلم او زیاتی اونکي، ځکه د مظلوم دعا او خیری چي دي نو د دې د الله پاک په مینس کې پرده او حائل نه وي، یعنی هغه خامخا قبلی. بلکې د مسند احمد پر روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث نقل کړی دی چې دعوت المظلوم مستجابه، د مظلوم دعا یعنی خیری دا قبلیږي، وان کان فاجرا ففجوره علی نفسه، او که هغه ګناهګار وي نو د هغه ګناه د هغه په سر ده، لیکن د هغه په خیرو قبلېدو کې او په بد دعا قبلېدو کې شک نشته. او د مسند احمد په یو بل روایت کې د حضرت انس رضی الله عنه نه دا مروی دی چې دعوت المظلوم مستجابه وان کان کافرا ليس دونه حجاب، د مظلوم بد دعا او خیری دا قبلیږي اگر چې کافری. د الله پاک په مینس کې او د هغه بد دعا په مینس کې حائل او پردنی دا قبولیت مقام ته خامخا رسي. د دې حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان راوړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کول دا مخکینو پیغمبرانو مخکینو کتابونو د منونکو د پاره یعنی د اهلی کتابو د پاره هم ضروری دي، او په خپل سابقه دینونو باندې د هغې دپاره اوس باقی پاتې کېدل دا د نجات دپاره کافي نه دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.